د ټولو ناول خو زه په سټیج ناس د خپلو ټولو مشرانو او د ملګرو د طرفه راغلي ټولو مېلمنو ته هرکلی ویم خدای هر کله دې کور ته سره د ډېرو خیرونو د خوشحالو راغله او د محکمه تعلیم او د ټولو استادانو صاحبانو ډېر شکریا ادا کوم چې ډېر په شارټ نوټس په ډېر لنډ تنګ وخت کې تاسو له خیره دلته راغونډ شوئ. پرون د غرمې دا فیصله موږ وکړه چې موږ تاسو له کړاو تکلیف درکو چې په هغه مسایلو باندې او په هغه مسلو تاسو سره خبرو وکړو چې کوم تاسو ته پیښ دي او نن له خیره په دومره لوی تعداد کې تاسو د هغې صلاح مشورې دپاره دلته رالی د دې کړاو دپاره هم ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. زما نړوان دی زما رور او زما ملګري وزیر تعلیم صاحب د خپلو خیالاتو اظهار وکړ او هغه بنیادی مسئلې مسائل مشکلات چې کوم تاسو ته پیښ د هغې په حواله هغې مختصر خبره وکړه. د دې نړوان دی د خپل حق دپاره تاسو یو ستړی او جدوجهد کړی دی او زما په خیال یو څو ورځې روان دي چې دلته محکمې خپل منځ کې ناست وي او دوی خپله سلا مشوره کوله او د دې دپاره یو مناسب لار لټوله نو تاسو د خپل حق دپاره یو پرامنه احتجاج کړو چې هغه ستاسو بنیادي او جمهوري حق دی او زه په هغه ورځ دفتر کې خپل ناست وو نو اول زما په خیال چې هغه ستاسو احتجاج کوم کېده نو هغه دوران کې افراسیاب خټک صاحب او ارباب صاحب دي له خیره داسې درپېښ شوي نو دی راته ستاسو هغه تکلیف او هغه درد هغه ما ته راورسو او د هغې نه پس میا صاحب خبر شوی او میا صاحب زما په خیال هلته درغلی و او دوی هلته کې په هغه موقع تاسو سره خبره کړې د هغې نه پس که زه نومونه علم نو زما په خیال ډېر وخت به زما ولګي خو په دې سټیج ناس که زموږ محترم مشر بشیر بلور صاحب دی که په دې سټیج ناس زموږ محترم مشر ارباب صاحب دی که په دې سټیج ناس زموږ رور او ملګری علمگیر خان دی که نور منتخب نمایندگان دي او بالخصوص که په دې سټیج ناس زه د هغه ذکر ونه کړم چې زما اتحادي پارټي ده وزیر خزانه که د همایون خان تعاون موږ سره نو نن به دا ممکنه نه وه نو ظاهره خبر دا ده چې هر ملګري یو تشویش لره او هر ملګري او هر مشر دا خواهش لره چې د دې مسلې یو پایدار حل روزي او د هغې وجه تش ستاسو هغه جایز جدوجهد هغه ستړی هغه احتجاج هغه خپل بنیادي حق غوښتل تش هغه وجه نه وه دغه یوه وجه وه خو د هغې سره سره د تعلیم او د علم اهمیت او بیا بالخصوص په نن وخت کې په موجوده حالاتو کې د علم د رڼا د خورولو اهمیت په هر معاشره کې په هر وخت کې د علم رڼا خورول ډېر ضروري وي خو موږ پښتانه چې نن کوم ازمایش سره مخامخ یو او موږ پښتنو چې په تیرو 13 کالو کې بالخصوص کوم تکلیفات برداشت کړي او کم قیمت مونږ ادا کو کم قیمت مونږ نن ادا کو نو د هغې د نجات یوه لار ده
او هغه د جهالت تورې تیارې ختمول دي او د علم رڼا خورول دي. دغه د نجات لار ده. او د دغې په وجه باندې نن په لومبني ځل باندې موږ په سرکاري سکولونو د بچو دپاره ستاسو په علم کې د چستوري د پښتونخوا پروګرام راوست. هغه بچي چې سرکاري سکولونو کې سبق وایي او پوزیشن هولډرز دي هغوی ته مالی تعاون حاصل دی د دغې سکیم په وجه باندې. اوس تاسو ته پته ده چې د روښانه پښتونخوا پروګرام پرانسته موږ وکړه او هغه یونین کاونسل چې په کوم کې سرکاري سکولونه نشته او هلته پرایویټ سکولونه شته، مناسب پرایویټ سکولونه شته، هغې کې چې کوم دی نو سرکار فیصله دا وکړه چې 100 سکوله په لومبنۍ مرحله کې او انشاءالله اوس دویمه مرحله کې 400 سکولونه چې په دغه سکولونو کې څومره بچي سبق وایي حکومت خیبر پښتونخوا به د هغې فیسونه ورکوي، هغه تعلیم به مفت او دغه شانتې د کنډیشنل ګرانټس په نوم باندې دې وخت کې په 2 ضلعو کې زمونږ د DFID په تعاون باندې زمونږ دغه پروګرام روان دی. یو په ډیر اسماعیل خان کې، یو په بونیر کې چې کوم ملګري د دغه ضلعو سره تعلق ساتي کېدای شي تاسو ته به پته وي. خو اوس د هغې دپاره زمونږ خپل خواهش او کوشش دا دی چې مزید نورې ضلعې موږ شاملې کړو او په روان بجټ کې کم از کم زمونږ دا کوشش دی چې کم از کم 9 ضلعې موږ نورې په دې کې شاملې کړو. د PTCs په ذریعه چې کوم ستاسو کمیټې دي د هغې په ذریعه په خپل سکولونو کې بالخصوص پرایمري سکولونو چې کوم دي چې هغې کې کوم زمونږ د کمې دی که باونډري وال دی که لیټرینز دي که د بجلی تکلیف دی که هر څه ضرورت دی چې هغه مونږ د مقامي خلکو په تعاون او د استادانو په تعاون باندې هغه کمې مونږ په خپل سکولونو کې پوره کړو انشاءالله. که زه د هایر ایجوکیشن خبره کوم د اعلی تعلیم نو څه لږ ډېر کوشش چې کوم شوی دی یا کېږي زمونږ په صوبه کې د 2008 نه مخکې په پبلک سیکټر کې 9 یونیورسټۍ وې ټوټل چې تاسو شمار کړئ. اوس په دې 4 کاله کې هغې کې څه بهتري راله، څه اضافه وشوه. په 15 کالو کې 9 پبلک سیکټر یونیورسټیز، بیا په 4 کالو کې زه تاسو ته شمارم اسلامیه کالج یونیورسټي، بیا د هغې سره خیبر میډیکل یونیورسټي، بیا پیښور کې ویمن یونیورسټي، بیا عبدالولي خان یونیورسټي، بیا شهید بېنظیر بوټو یونیورسټي شرنگل اپر دیر، بیا سوات یونیورسټي، اوس انشاءالله هری پور کې یو یونیورسټي او یو باچا خان یونیورسټي 409 شپېتو کالو کې 9 او په 4 کالو کې شکر الحمدلله 9 یونیورسټي. او دا هر څه وسایل غواړي. زه بالکل دا منم خو چې موږ د علم دپاره او د تعلیم دپاره په دې حالاتو کې وسایل دستیاب نه کړو نو دا وسایل به زموږ په کم ورځ په کار راسي. خو که زه د بهترین نه بهترین سکول جوړ کړم او د ښه نه ښه کتاب زه خپلو بچو له ورکړم، خو د علم په میدان کې زما رهنما، زما قائد، زما مشر هغه خو استاذ دی. نو چې هغه استاذ په خپله په تکلیف کې مبتلا او د هغه استاذ خپل مشکلاتي، نو زه څنګه توقع د هغې استاذ نه وکړم چې هغه به خپلې ذمهوارۍ په صحیح طریقه سرته ورسوي. ظاهره خبره دا ده چې زه به اول دا یقیني کوم چې د خپلو وسایل دستیاب وسایلو په حساب سیوا نه سیوا زه جایز ضروریات د خپلو استادانو صاحبانو پوره کم. خدای پوره کوي خو انسان باندې شي. نو په هغه والا ما به ډېر تجاویز راتلل ماته. یو خو زمونږ په صوبه کې زما په خیال د روزې اول نه تش تاسو په حواله زه دا خبره نه کوم، زه به خپله خبره م وکړم چې زه نیم خبر چې ولې خو د روزې اول نه دا یو فیشن به ورته زه ووایم چې مونږ هر کار دپاره خپل سوچ او فکر کوو. نو مونږ اکثر وایو چې یاره نورو صوبو ته مونږ ګورو، کله مونږ بلوچستان ته ګورو، کله سند ته ګورو، کله پنجاب ته ګورو. ډېره ښه خبره ده دا
فیډریټینګ یونټس دي، مونږ 4 وروڼه یو. پکار دا دی چې د یو بل نه مونږ څه زده کړه وکړو، او که یو صوبه یو ښه کار وکړي نو پکار دا دی چې بله صوبه هم هغه ښه کار وکړي. خو مونږ پښتانه د چا نه په څه کم یو؟ که مونږ یو خپل کار د نورو نه په بهترین او په ښه طریقه کولی شو نو پکار دی چې نه مونږ سند ته وګورو نه پنجاب ته وګورو، چې مونږ خپل کار په خپله وکړو. نو ما ته به دي دا وی چې بلوچستان ماډل، سند ماډل، مې ډېره ښه خبره داره، خو تاسو ما ته دا ووایئ چې د بلوچستان او د سند حالات یو شانتي دي، زما د صوبې حالات مختلف دي. تاسو ما ته دا ووایئ چې زما د استاد دپاره څه بهتره لار ده. هغه خو دي، خو زه څه کولی شم داسې چې زه 2 خبرې انشور کړم، 2 خبرې یقیني کړم. یو دا ځکه چې چرته سړی خپل حق غواړي او چرته ستا حق جوړیږي، هم هغې حق سره سره د قدرت نظام دا دی چې ستا ذمواري هم جوړیږي. بیا یو خوا به ته خپل حق حاصلی، بل خوا به ته خپل فرض ادا کوې. نو کوم هغه نظام دی چې استاذ ته په هر قیمت خپل حق میلو شي او استاذ په هر قیمت خپل فرض ادا کړي چې موږ دواړه خبرې یقیني کړو. بهرحال ما ته د محکمه تعلیم د اعداد و شمار په حواله سره ډېره پته نه وه. دا ستاسو دا مسله او دا تکلیف چې راغی نو د هغې په حواله باندې بیا څه معلومات ما راغونډ کړل، او خدایم د بده نظره ساته، خو که هر کله دې صوبې فیصله وکړه چې موږ خپل فوج برتي کوو نو زما په خیال دا تیار فوج دی 1,12,000. خو نن خبره دا کیږي په پاکستان کې که تاسو اوریدلی نو همیشه دا خبره کیږي چې ترقیاتی ممالک چې کوم دي هغه ملکونو چې هغوی په ډېر کم وخت کې ترقي وکړه، اول ته پاکستان مخکې او هغه ملکونه وروستو په وجود کې راغلل او هغوی نن د پاکستان نه زیاته ترقي وکړه. نو دا خبره کیږي چې یاره وجه سره بنیادي طور هغې کې یو وجه که ده نه تاسو ګورئ نو هغوی دا وایي چې هغوی خپل د جي ډي پي دومره برخه، دومره فیصده د جي ډي پي هغوی تعلیم له ورکړې ده. او خبره دا کیږي چې یو مثالي خو نه خو کم از کم یو مناسب پرسنټیج دا دی چې 4% د جي ډي پي چې کوم دی نو دا کم از کم تعلیم له ورکول پکار دي، چې په کوم کې ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن، هایر ایجوکیشن، او په کوم کې څه لږ ډېره حده پورې ټیکنیکل ایجوکیشن هم شامل دي. زما بچو ته خو دې وخت کې د علم د رڼا ضرورت دی. پښتون قام چې چرته هم نن د جهالت په تورو تیرو کې ډوب دی، هغه د هغې جهالت د تورو تیرو نه اوښکل غواړي. زما خو مسله ده، زما خو تکلیف دی، زما مشکل دی، زه د نور چا نه یم خبر. او دا هم راته احساس دی چې وسایل مې هم کم دي، دا هم راته احساس دی چې مالی مشکلات مې هم شته. خو نن په دې موقع دا یو وعده هم تاسو سره کوم چې د دې بجټ فګرز انشاءالله تاسو ګورئ، ستاسو صوبه خیبر پختونخوا به انشاءالله 4% د جي ډي پي تعلیم له ورکوي. خو بهرحال دا اعداد و شمار چې کوم ما سره دي زه بخښنه غواړم که دې کې لږ ډېر څه کمې پیښ شي د هغې دپاره مخکې نه بخښنه غواړم. خو تقریبا 1,12,603 دې وخت کې له خیره ټول زموږ سټرینث دی، او په دې کې شکر الحمدلله ورځ تر ورځه اضافه کېږي چې څنګه سکولونه جوړېږي، SNEs راځي، پوسټونه سینکشن کېږي. غالبا 64% 4 دې کې مخکې چې به ورته PTC وي اوس ورته PST وي، دغه شانته 13% تقریبا دې کې CT جوړېږي، او 15% دې کې AT دی او DM دی او PET دی او TT دی، او بیا دغه شانته سکم 2000 چې کم دي نو کاري پوسټونه دي زموږ په محکمه تعلیم کې. اوس بنیادی پروپوزل سره تجویز سره چې کوم ستاسو غوښتنه وه یو جایز چې یو ستاسو د موجوده سکیلز اپګریډیشن، ځکه چې یو خوا زه دا وایم چې استاد زما رهنما دی، یو خوا زه دا وایم چې د استاد مقام چې کوم دی نو هغه د والدینو برابر دی، یو خوا زه دا وایم چې د معاشرې کې د استاد ډېر اهم کردار دی. نو بیا دا د کوم ځای انصاف شو چې هغه استاد به په
स्केल 5 کې کار کوي. د دواړو خبرو کې بیا تضاد دی. نو یو ستاسو د اپګریډیشن او بیا مرحله وار ستاسو د ټینیور او ستاسو د کارکردګۍ په بنیاد باندې ستاسو وړاندې پروموشن. ځکه چې دام ناانصافي ده چې یو ون ټایم اپګریډیشن د لدر کو بیا راته وایو چې بس دا د ریټایرمنټ پورې دا به وي. دا مناسب خبره نه ده. نو د هغې دپاره پرایمري ټیچرز چې څنګه دلته تاسو ته وویلی شو، اول به زه د ایس ایس چې کوم زموږ ټیچرز دي سبجیکټ سپیشلسټ زه به د هغې خبره وکړم، ځکه چې هغه له خیره په دې چې کوم زموږ ارینجمنټ دی نو په دې کې تاسو ته پته دی چې هغه زموږ هغه اخري کړی راځي. د هغې دپاره خو د دې نه وړاندې ستاسو په علم کې به مې چې اوس د دې کال شروع ته یا تیر کال اخر ته غالبا د هغې دپاره مونږ یو فارمولا یو نظام منظور کړ چې په هغې کې به هغه سفر کوي د 17 ګریډ نه والا تر د 20 ګریډ پورې. که کمشنر په 20 ګریډ کې وي یا 21 ګریډ کې وي نو زما سبجیکټ سپیشلسټ به انشاءالله 20 ګریډ ته رسیدي شي د خپل کار په ځای. او هغه 4 ټیر فارمولا چې ورته کومه وایي هغه انټروډیوس کړې شوه او سره دی چې 28 کروڑ روپۍ د هغې تش په یو کال کې خرچه راتله. خو ما دې ته ووایي چې که 28 کروڑ نه یو په دوه نور هم راځي خو دا خو بالکل زموږ د تعلیم ستنې دي د ورکې دا 4 ټیر فارمولا چې کم از کم د دې مشکل پرې حل شي. خو پی ایس ټي څه ته چې په انګریزۍ کې وایي فوټ سولجر، پی ایس ټي زموږ د تعلیم د محکمې فوټ سولجر دی. پرایمري لیول باندې پی ایس ټي چې کوم دی نو هغه دا خدمت کوي او د علم رڼا خوري. دې وخت کې پی ایس ټیز چې کوم دي هغه په بی پی ایس 5 6 7 9 10 او 12 کې کار کوي غالبا. تجویز دا دی چې څومره پی ایس ټیز دي کله چې ټولو نه کم ټینیور هم دی سروس هم دی خو کم از کم هر یو پی ایس ټي چې کوم منیمم ګریډ دی هغه به ټولو بیسک ګریډ چې کوم دی هغه به 5 نی هغه به کم از کم بی پی ایس 12 انشاءالله د او د دې سره سره بیا چونکې سروس ډیوریشن هم مختلف دی، سینیرز او د جونیرز هم یو دغه شته دی. نو دې کې دا هغه تفصیلات دي چې دا به تاسو سره محکمه انشاءالله په شریکه طی کوي. دې کې 1/3 تقریبا 3 حصه داسې جوړېږي 27000 چې هغې په 12 کې چونکې وخت شوی دی 12 کې دي د هغې حق جوړېږي د هغې حق تلفي شوې وه هغې به لاړ شي د 12 نه 15 پورې او دا به زموږ پرایمري سکول هیډ ماسټر اوس لږه زما خبره واورئ. دا به پرایمري سکول هیډ ټیچرز شي. د هغې سره تقریبا د سروس په بنیاد 20000 به نور داسې پی ایس ټیز جوړېږي چې هغې به لاړ شي د 12 نه 14 پورې او دغه به سینیر پی ایس ټیز شي زموږ له خیره. او دا چې کوم 12 ته اوس لاړل نو د دې دپاره به هم د سفر همدغه ترتیب شي چې دا کم نن 12 سره شو نو دا به هم په خپل سفر ځي او دا به هم انشاءالله خپل 15 ګریډ ته رسېدلی نه بس. په دې کې البته یو خبره کوم چې 12 ګریډ شو د نن نه پس چې څومره برتیم د پی ایس ټي کېږي بیسک ریکروټمنټ بنیادي برتي به
په ګریډ 12 کې د دې نه پس بیا زه اوس راځم سی ټیز ته. ما د اکثریت نه شروع کړه ورو اقلیت ته را روانه خو سی ټیز چې ګورې دي دا زه یو خبره وکړم چې د میډل او د های لیول زمونږ د ایجوکیشن سیسټم سی ټي چې کوم دی د سی ټي استاز ګورې دا د دغه نظام زمونږ ګورې د ملا تیر چې ورته وي دا زمونږ د ملا تیر دې کې 84% تقریبا چې دی وخت کې زمونږ کم دی هغه په سکیل 15 کې دي چې څومره په دې کې دا 84% په سکیل 15 کې دي په دې کې کم از کم 1/3 درېمې حصه چې د چا سروس دومره پوره شوی دی هغه به مونږ سینیر سی ټي کو هغه به د 15 نه 16 ته ان شاء الله یاد بیا دې کې هغه کسان تقریبا 2400 نور دي چې کم دی وخت کې په 9 کې دي 10 کې دي 14 کې دي هغه کسان چې کم دي هغه به فوري طور 15 ته پروموټ کیږي چې کم دی او دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې د سی ټیز 40% کوټم د پروموشن د اس اس لپاره هغه خپل لپاره د چې کم 16 لپاره دی وړاندې او د دې نه پسم چې د سی ټی څومره فیوچر ریکروټمنټ کیږي بنیادی طور هغه به په یو سکیل کې شروعات به ان شاء الله د 15 نه کیږي د سی ټی بیا ټی ټی ډی ایم پی ټی 80 دا د وخت کې په مختلف ګریډز کې دي 9 10 12 14 15 دې کې بیا چې خپل د دې کوم سروس ته کم از کم 1/3 به د میرټ په بنیاد ستاسو د تسلی مطابق ستاسو د اطمینان مطابق دا به د 15 نه لاړ شي فوري طور 16 ته او دا به سینیر ټي ټي سینیر ډي ایم سینیر پی ای ټي او سینیر اے ټي ټي چلان شي باقی چې څومره نور پاتې دي چې هغه 9 کې دي که 10 کې دي که 12 کې دي او که 14 کې دي هغه به اپګریډ شي ګریډ 15 ته د دې نه پس ان شاء الله او څومره فیوچر ریکروټمنټ چې کیږي د دې پوسټونو لپاره دا به هم د دې نه پس چې کوم دی نو په ګریډ 15 کې بیسک ریکروټمنټ د دې کیږي او بیا کاری پوسټ دام دې وخت کې په بی پی ایس 7 9 12 14 کې دي دې کې بیا د هغه سروس په بنیاد باندې 1/3 چې کوم دي دا به اتوماتیکلی لاړ شي دا به 15 ته شي او دا غي نه پس چې لا کوم په 7 9 کې دي دا به لاړ شي د خیر دا به ټول اپګریډ شي دا به 12 ته لاړ شي ان شاء الله د دې سکیل به 12 شي او څومره فیوچر اپاینټمنټس چې کیږي مستقبل کې هغه به په ګریډ 12 کې کیږي دا تجویز راغلی دا چې ما ستاسو ته وړاندې کې خود دا تجویز راغلی او دا د دې لپاره راغلی و چې که په نورو صوبو کې یو سفر یو استاذ په 10 کاله کې کوي نو که زما په صوبه کې د هغې استاذ کارکردګي ښه وي او بهترینه نو هغه سفر دی هغه د 10 کاله په ځای په 15 کاله کې او په 4 کاله کې او یو خبره زه کوم چې څه ته په انګریزي کې کریر وایي پکار داري چې استاسو 2000 کسان یې الله دې کی چې تاسو د ټولو کارکردګي د یو بل نه بهتري زما لپاره د هغې نه د خوشحالۍ خبره نشته خو چې کوم سړی زیاته خواري کوي بیخي جهاد کوي ځان یې وقف کړي داغه دا حق جوړیږي چې هغه د هر سوچ سره او د هر فکر سره تعلق ساتي خو دا هغه حق جوړیږي چې هغه ته مناسب ترقي ملو شي او موږ هغه انکریج کړو خو زه
یو خبر به تاسو ته کوم، دې کې ډېر تفصیلات او ماډیلټیز داسې دي چې هغه ما محکمې ته ویلي دي چې هغه به فاینانس او ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن کې ني او هغه به ستاسو چې کومه یو کمیټي جوړه ده به هغې سره طی کوي. ټوټل له خیره اخر کې چې بیا هر څه ختم شي نو بیا دا نوي خبره د حساب ده. نو که دا بنیادي تبدیلی موږ راولو نو د دې امپیکټ چې کوم دی ریکرینګ بیسز باندې اضافي چې به کوم موږ باندې راځي تقریبا هر کال هغه 1.5 ارب روپۍ دی. اوس ډېر خلک به وایي چې جی څه ده 1.5 ارب روپۍ د الیکشن کال را روان دی دا 1.5 ارب روپو باندې سړکونه جوړ کا. څوک به وایي جی د سړکونه پرېږده پلونه پرې جوړ کا. څوک به وایي جی پلونه هم پرېږده د بجلۍ ستنې او ټرانسفارمر یې خلکو له ورکا. څوک به وایي چې جی سیاسي کار پې وکړه سیاسي تیاری وکړه. خو زما په خیال بعضې شیونه د سیاست نه بالاتر دي او پکار هم دي. زه دا وایم چې دا 1.5 ارب روپۍ نه زه سړکونو له ورکوم نه پلونو نه ورکوم، زه یې خپل استادانو له ورکوم. خو یو خواست به زه تاسو ته کوم چې که د دې نه اضافي زموږ د وسه څه کېږي په سر سترګو زه حاضر څو پورې چې د دې صوبې یو استاد مطمئن نه دی زما تسلي به نه کېږي. دا مې تاسو سره وعده ده. خو یو خبره به زه اوس کوم چې اضافي وسایل زه سکولونو له ورکوم. ستاسو لپاره مناسب پے پیکیجز او گریډز او سکیلز موږ اوس روړو. نو یو مهرباني به دا کوئ، اول خو دا کوم پیکیج چې ما ووایي د دې دپاره د میاشتو انتظار به نه کوئ. دي ته ما ویلي دي د جون په میاشت کې به په دې باندې دوی خپله کاروایي مکمل کوي او د 1 جولای نه به انشاءالله را روانه میاشت دا نافظ راوړي. خو اوس زما یوه مطالبه راته ستاسو نه، ستاسو خو دغه مطالبې وې را روان کال چې کوم مالی کال دی د جولای 2012 راځئ چې دا کال مونږ ټوټل وقف کړو د تعلیم دپاره او د تعلیم په نوم باندې. او زه به دا غواړم چې راځئ په شریکه چې کوم کمې دی هغه په یو کال کې نه پوره کېږي. ما ته هم دا احساس دی. خو زه به تاسو نه دا واده کم از کم غواړم چې کوم کمې دی چې په هغې کې موږ د خپلې بهترینې کارکردګۍ په بنیاد باندې مناسب بهتري اصلاح امپروومنټ ښېګړه تبدیلي دا له خیره مونږ راولو چې هغه د پښتونخوا خلکو ته هم ظاهري او هغه ټول پاکستان ته هم ظاهري او هغه بار دنیا ته هم ظاهري. ځکه چې نن د بدقسمتۍ نه پښتون قام مړم شو او پړم شو. مړم زه شوم پړم زه شوم. په دغه اور کې زه وسوځېدم، زما وجود وسوځېد، زما بچي په هغې کې متاثره شو د پښتون قام او الزام هم په ما باندې دا لګي چې د دې ذمهوار هم زه. نو راځئ چې دومره د علم رڼا خوره کړو، راځئ چې دا د جهالت تورې تیرې په داسې طریقه ختم کړو چې هغه خلکو له چې نن په پښتون قام باندې تهمتونه لګوي چې هغې له یو واضحه جواب ورکړو چې پښتون قام دهشتګرد نه دی، پښتون قام علم غواړي، امن غواړي، خوشحالي غواړي او آبادي غواړي. زه په آخر کې یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. زمونږ فاینانس منسټر صاحب همایون خان هغې موجود دي انشاءالله. دا چې ما نن څه ووې د هغه بجټ تقریر به سبا نه بله ورځ ډېر په غور انشاءالله واورئ. ډېره مهرباني، ډېره مننه.